بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الافغان شیر پوسټ تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو په څنګ کې مې ناست دی سیکرټري بورډ مهدي جان صاحب چې نن د 400 د مختلفو سکولونو دوره یې وکړله، مختلف خالونو ته لاړه، د هغه استادانو ته په سخته باندې دا هدایت جاري کړل چې هېڅ قسمه د نقل رجحان چې کوم دی نو دا د دې برداشت وړ نه دی. ګرانو کتونکو مهدي جان صاحب الحمدلله د 400 سیمې سره تعلق ساتي او دا زموږ دپاره ډېره زیاته د پار خبره ده چې کله هم دوی د بورډ کې دغه چارج ورته میلاو شوی دی نو په بورډ کې ډېرې تبدیلۍ چې کوم دی هغه محسوسه شوې دي. خو سخت کال چې ډیوټۍ په کوم انداز کې ولګېدې نو موږ پریکټیکلي وکتل او پریکټیکلي دا چې الله حاضر ناظر کوو چې موږ هم کله کله رانه خلک ډیمانډ وکړي چې یاره یو ډیوټي نیمه قراله ولګوه، خو چې هلته کې موږ حالات وکتل نو د بورډ د چیرمین یا د بورډ د کنټرولر هغه شانتې وس نه کېده او هغه سیکرټري بورډ مهدي جان صاحب چې دې پرې کوم سیسټم روان کړی دی نو انشاءالله چې کوم قابل سټوډنټ وي نو هغه ته ډېره ښه موقع ده. او موږ هلته په بورډ کې بیا ما یو سروې شانتې وکړله، لکه مهدي جان صاحب زموږ ډېر زیات عزت کوي چې ورشو یو غم خادي ده تعلق دی رور سره، نو لکه ذلي سره چې کوم دی نو کله خوم خپله رشته نه ده پرېښې او د 400 په خصوصي توګه باندې خیال ساتلی دی چونکې دوی ته دې وخت کې د چترال ذمواري هم ده، د پېښور ذمواري هم ده، خو د پېښور بورډ کې چې کوم بدلون راغلی دی نو موږ هغه خلکو راته وویل چې 41 سالو شو، په 41 سال کې موږ په لومبني ځل باندې داسې بدلون وینو. نو کریډټ چې کوم دی نو هغه مهدي جان صاحب ته ځي. ډېره زیاته مننه کوم سر باران څاڅکي م راښکي شو، خو دوره مو وکړله خالونو کم خالون ته لاړلی او څه مو لیدل جي او څه مو ویل؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو الف خان به ستاسو شکریا ادا کوم چې نن تاسو سار وختي راغلی فیض محمد صاحب شو، تاسو شوئ، زمونږ تاریخ دی ستاسو چې کوم ټیم دی نو دا یو امپورټنټ ایونټ دی، ایگزام د ټول موسٹ امپورټنټ ایونټ دی چونکې دا زمونږ فیوچر سره تعلق ساتي. نو زمونږ چې کوم نوی کول دی نو هغوی هغه رهنمایي کول دي چې کوم هغوی کوم ایجوکیشن حاصلوي لکه سبق وي او د هغې لپاره زموږ دپاره ټولو دپاره د قوم دپاره یو امپورټنټ ایونټ دی او هغې کې سهار وختي تاسو راغلی او تاسو په خپل په موقع باندې حاضر وی، تاسو ورسه وکتل، تاسو ډېر ښکلې خبرې وکړې، خو چونکې بعضې کارونه داسې نه کېږي او نه په ځان لګېږي لکه هغې کې ظاهره ده یو ټیم ورک وي. نو موږ په هغې کې یو ادنا ورکر ورته ویلی شي، یو امپلای ورته ویلی شي. نو زموږ چونکې سیکرټري صاحب هم زموږ الیمنټري سیکنډري بیا خاص کر چیرمین صاحب کنټرولر صاحب نو ټول موږ یو ټیم ورک یو بیا چې هغوی موږ له کوم ګایډ لاین راکړي په هغې باندې موږ روان یو. مخکې مطلب دا دی شکر دی پېښور بورډ چې دی او د ټول صوبې دپاره خو دی رول ماډل، خو شکر دی په پاکستان په لیول چې زموږ کوم 29 بورډ دي نو په پېښور بورډ 100% زه په دعوه دا ویلی شم چې د هغې خپل یو پوزیشن دی او هغه پوزیشن داسې نه دی چې په دویم دریم څلورم بلکل چې کوم ټاپ پوزیشن بورډ دی هغې سره بلکل څنګ په څنګ باندې روان دی. هغه مختلف ریفارمز دي، هغه داسې نه دي چې لکه مطلب دا چې په یو ایونټ کې یا په ډیوټو کې ډیوټۍ خو ډېر ورکوټې شی دی. موږ چې کوم ریفارمز کړي دي کمپیوټرایزیشن کړی دی نو شکر دی موږ په دعوه سره دا ویلو شو چې زموږ کوم کیمبرج لیول دی یا زموږ نور کوم داسې دلته کې د پاکستان په لیول کوم بورډز روان دي او کوم ریفارمز شوي نو هغې کې د پېښور بورډ یو خپل نوم دی او زموږ بیا خاص کر آی ټي کوم ټیم دی نو د هغوی هغه کریډ هم دی او موږ هغې رهنمایي کوو. نو شکر الحمدلله په مختلف وختونو کې مختلف مطلب دا چې موږ ریفارمز رو انټروډیوس کوو، پایلټینګ هم رواني. اچانک مطلب دا دی چې ټول څیزونه په یو ځای باندې نه کېږي نو موږ په فیز وایز باندې لګیا یو، موږ هغه څیزه لګیا یو او هغه کوو. د ډیوټو په حواله سره چې تاسو ووې نو مطلب موږ مخکې هم ډیوټۍ لګولي خو دې ځل داسې دوه درې داسې شکایتونه داسې نه چې میجارټي داسې دغه راغلي دي خو داسې شکایت په راغلل چې داسې نو موږ هغه شک ایستو دپاره موږ یو میجر ډرا وکړه او هغه هم سیکرټري الیمنټري په رهنمایۍ کې هغه ځای نه ایډیشنل سیکرټري دی عبدالاکرم صاحب هغه راغی، ورسره کوم ډپټي سیکرټري دی، کوم آی ټي کوم د هغوی ډایرکټر دی صلاح الدین صاحب هغه راغی، لال سید خټک صاحب رالل، بیا زموږ کنټرولر صاحب چیرمین صاحب دی موږ موجود وو او هغه نوټیفاید کسانو د ډرا دپاره هغوی خپل سافټویر زموږ چک چې کوم سافټویر باندې موږ ډرا کوو
موږ ویره داسې نه وي چې یاره په هغه سافټویر باندې څوک ابجیکشن وکړي چې یاره دا خو خپل سافټویر دی. نو موږ د هغوی د آی ټي چې کوم ډایرکټر صاحب او صلاح الدین صاحب راغی نو هغه وویل چې بالکل دا سره بیا موږ درې ډراګانې وکړې. څلورمه ډرا بیا هغوی اصرار وکړو چې موږ څلورمه ډرا کوو. څلورمه ډرا کې بیا هغه رالل. د ډرا نه پس بیا موږ نور مطلب دی چې ټرانسپیرنسي لپاره چې کوم ریفیوزل راځي د هغې دپاره موږ کمیټي جوړه کړه او هغې کې د ایلیمنټري سیکنډري چې کوم د موږ ټیچر کوم برادري ده د هغې چې کوم صدر دی حضرت محمد بیا سینیر سټاف نه جهانګیر صاحب پرنسپل هغه موږ راوستل نوټیفایم کړل کمیټي جوړه کړه او هغوی په سربراهۍ کې دلته کې لګي او ریفیوزل موږ بیا د ویټینګ لیست نه لګولي چې کوم د ډرا نه پاتې شو ویټینګ لیست نه بیا د هغې نه پس که اکا دوکا فرض کا هغه پرون یو ځای کې لکه فرض کا هغه ویټینګ لیست نه کسان ولګېدل او هغې کې یو ځای کې محسوسېدل چې یاره دی کې د آی ټي یا د سټاف ضرورت دی. موږ سره دې وخت کې د آی ټي ټیچر وي چونکې زموږ په ریفارمز کې ډیمز یو داسې دغه روان دی چې هغه ډیمز لپاره زموږ د آی ټي لیټریټ خلک پکار نو هغه آی ټي لیټریټ خلک فرض که یو حال کې نو هغه مطلب دی که په ویټینګ لیست کې نو هغه دوی به ډیپیوټ کړي صرف چې موږ چې هلته کوم حاضریانې د سټوډنټس اخلو په هغه ډیجیټل میتھډ باندې ډیمز ورته وایي ډیجیټل کوم زموږ اټینډنس دی نو هغه موږ د آی ټي په سټاف باندې یا آی ټي لیټریټ کوم خلک وي نو هغه موږ په هغوی باندې کوو چې یاره په دې کې د امپرسونیشن کومه کیسې به مخکې چېرته زړو وختونو کې راتلې نو هغې کې هغه لیول زیرو شو. نو دغه شان زموږ نور چې کوم ریفارمز دی نو هغه موږ آن سکرین یا ای مارکینګ ورته وایو. هغې کې د ټول نه امپورټنټ سیز کوم یو دی هغې کې د ټول نه امپورټنټ سیز دا دی چې زموږ کوم مارکینګ لیول دی نو هغه به هغې سره انهینس شي. څنګه لکه زموږ چې کوم آن سکرین دی نو موږ لومبې چې کوم پیپر راشي بورډ ته هغه مطلب دی چې انسټیپل شي د هغې نه پس د هغې موږ سکینینګ وکړو د سکین نه یو کوېسچن بیا موږ هغه په خپل سرور باندې مطلب دا چې اپلوډ کو او بیا چې زموږ کوم ټریننګ ورکړی دی د آن سکرین مارکینګ ټیچرز لپاره چې کوم مارکینګ کوي نو هغه رجسټریشن دا وی شوی دی او هغه رجسټریشن هغه خلکو شوی دی چې کوم هغه مکمل په خپل سبجیکټ باندې عبور ساتي هغه هر څوک وي هغه مطلب دا چې زموږ دا کوېسچن ابټاباد تتلی شي زموږ کوېسچن د کشمیر تتلی شي چې څوک هغه لومبې راشي زموږ لاګ ان وشي او هغه کوېسچن هغوی ته لاړ شي نو هغه که فرض که یو کوېسچن به ابټاباد کې وکتلی شي نو بل کوېسچن په پنډی کې هم کتلی شي بل مطلب دا چې په پیښور کې هم کتلی کېږي د هغې دپاره دا دی چې زموږ فیمیل مطلب دی دې سره انکریج شوي نو دې کې د ټرانسپیرنسي د ټول نه اهم څیز دا دی چې هغې ته چا اپروچ نه کېږي. بیا هغه لاګ ان چې کله وشي نو هغوی دپاره موږ خپل رینډملی چونکې زموږ چې کوم مارکینګ کېږي هغې دپاره موږ خپل ټي او ایس جوړ کړي ټیبل آف سپیسیفیکیشن هغې کې مختلف دغه وي چې د کوېسچن امپورټنس وګوري چې دې کې ویټ څونه دی نو هغه شان هغه مارکینګ کېږي. مخکې به داسې کېدل چې یاره زیاتر موسټلی کوم مارکر به نو مطلب دا چې هغوی به یو کوېسچن وکتل نو هغوی به هغې سره تجربه وشوه بس بیا کتل چې یاره د کوېسچن کې دا هلک څنګه کړی نو بس یو طریقې سره به لګي. اوس نه باقاعده د هر یو ډیفینیشن خپل مارکس دي د بل مطلب دا چې کوم کنکلوژن راځي د هغې خپل مارکس دي. د هغې لپاره موږ یو ټیبل جوړ کړی دی هغې ته ټیبل ټي او ایس وي ټیبل سپیسیفیکیشن د هغې مطالبه بیا د ټول اهم څیز په هغې کې څه دی هغه مطلب دا چې کریکولم بیس دی. بیا په هغې کې موږ داسې څیز دغه کړی دی ورته چې کوم کوېسچن کېږي که نه نو هغه مطلب دا چې رینډملی په هغې کې چیکر ناستی سوپر چیکر ناستی که فرض کا یو مارکر یو ځل غلط مارکینګ وکړي په دویم ځل وکړي مخکې سره زموږ کوېسچن ورته بلیک شي هلته کې بیا هغې ته څوک اپروچ نشي کولی هغه کوېسچن بیا موږ بل چاته څوک مطلب دا چې اپروچ وکړي هغې ته لاګین شي بل چاته لاړ شي. لکه هغې کې داسې هم نشي کېدی چې که فرض که یو سړی دی چونکې کیمرې ته مخامخ ناست په لیپټاپ کې نو که بل سړی ته کښېني نو مخکې سره چې موږ سره کوم تصویر د هغه راغلي رجسټریشن شوي بس مخکې سره ورته بلاک شي ولې چې هلته کې موږ سره د هغه کوم اوریجنل تصویر دی نو هغه کیمرې نه چې بل سړی کښېني بل سړی مارکینګ نشي کولی. لکه فرض کا اوس الف خان به ناست مارکینګ ته او ستاسو په ځای بل کس کېناست بس تاسو ته به بلاک شي نو موږ هر یو اسپیکټ ته کتلی دي د هغې نه مناسبت سره موږ هغه سټیپس اخیستي دي نو دغې کې انشاءالله چې کوم مارکینګ کوم کرایټیریا ده هغه به انشاءالله زه په دې شور یم 100% چې هغه به ورو مطلب دا چې نوره موږ امپروو کوو نور به کوو او اوس خو 80% ته ولې چې زموږ چې کوم پیپرز دي نو هغه موږ 4-5 پیپر داسې رینډملی هغه ای مارکینګ ته ځو بیا چې 100% ای مارکینګ ته لاړ شو نو زموږ به ټرانسپیرنسي ده چې کوم
زمونږ ریشو هغه به 100% شور کېږي. ولې چې هغې کې څوک اپروچ نشي کولی چې کوم سړی هغه ځای نه مارکینګ وکړي نو هغې کې مینولي چې کوم زمونږ هیومن خلک وو نو هغه هغې کې انوالو کېدی نه شي. هغه ځای نه چا مارکینګ وکړي ډایرکټ ځي سرور ته او بیا که خدای مکړه هغې کې څوک داسې چینج هم کړي د هغې لاک جوړېږي نو هغې فردر بیا موږ هغې پسې ګورو لاک چک کوو چې دې کې چا چینج نه یې کړی بل څه نه دی کړی د هغې باقاعده بیا موږ مطلب نور ټرانسپیرنسي لپاره هغې لپاره یو کمیټي به اوس امتحان کې جوړو چې دې پسې ګورو چې که لاک کې صاحب چا ګوتې ووالي یا آی پي نه کم چینج شوي نو هغې خلاف به موږ ایکشن اخلو. نو 2 نمبر طریقې چې کومې دي انشاءالله د ای مارکینګ سره ډیمز په ذریعه باندې یا اوس موږ دا کړي دي نو دې کې او بیا خاص کر SLO بیس چې کوم راغلی دې سره به د نقل د رجحان انشاءالله موږ کوشش کوو او لګیا یو دا به انشاءالله زیرو کېږي. ډېر زبردست مهدي صاحب خو دا راته ووایه چې لکه د پرایوټ سکول او د سرکاري سکول به مخکې به د اعتراض لګېده تاسو چې کومې خبرې وکړې سره هغه اعتراضات هم اوس ختمېږي خو دغې طرف ته ډېره پاملرنه کېږي او چې پوزیشنونه اخلي نو په دې به ستاسو څه جواب اصل کې الف خان به دا کوېسچن لکه تاسو وګورئ میجارټي خلکو په دغه باندې لګیا دي. پرایویټ سکول که فرض کا تاسو وګورئ نو هر سړی نن سبا کوشش کوي که هغه یو مزدور کار دی او که هغه یو افسر دی که هغه هر څوک دی هغه کوشش کوي چې زه پرایویټ سکول ته خپل بچی راولم. ټیک ده جی. نو هغلته چې کوم ماشومان چې هغه انتهایی مطلب دا چې غریبانان دي نو اوس خو خیر هغه سیستم چونکې هغه سنټینل ماډل سکولونو ته کنورټ شو انګلیش میډیم شو مین چیز دا و د انګلیش میډیم وجه چې مخکې به ماشومانو ته لکه د انګلیش لینګویج په وجه باندې مسلې وي لکه موږ په خپل په اردو میډیم کې سبق ویلې دی نو موږ سره دا احساس شته چې په فرست ایئر کې کله موږ اډمټ شو نو موږ خړومبې 2-3 میاشتې هسې به کتل ټیچر ته چېرې دې موږ ته په انګلیش کې څه وي دلته کې موږ ویلو لکه فرض کا کمیت په ویلو هلته کې به هغوی ماس بیا موږ دلته کې مطلب دا چې کثافت ویلو هغوی به وی ډینسټي نو کم از کم 3 میاشتې خو به ته یو ټیچر ته ګورې چېرې دې ما ته انګلیش کې خبره کوي او لکه هغه لینګویج به ته زده کړي ABC به موږ مطلب دا چې ایپل او کیټ او دا موږ په 5م جماعت کې ویلې هغه د بیس نه روان وي نو مطلب دا چې دلته کې زمونږ چې څو پورې یونیفارمیټي اف ایجوکیشن نه راغلی نو دا مسلې به موږ ته راځي. یونیفارمیټي اف ایجوکیشن چې کله راشي لکه فرض کړه زمونږ دا او لیول دی او دا مطلب دا چې اردو میډیم دی دا انګلیش میډیم دی دا مدرسه لیول دی پکار دی چېرې موږ په حیثیت قوم دا د حکومت هم یوازې کار نه دی زمونږ د قوم مطلب دا چې دا یو دغه چې موږ کینو په خپلو کې او مطلب دا چېرې یو پالیسي جوړه کړو هر کار مطلب دا چې بس موږ حکومت ته پریښي که ورکوټې کار یو موږ حکومت ته پریښي او که غټ کار یې هم هغوی ته موږ پریښي پکار چې په خپله باندې د ایجوکیشنسټ راغون شي او یو پروپوزل جوړ کړي په دې باندې کار وکړي ښه قابل خلک شته نو چې کله یونیفارمیټي راشي لکه زیاتره تاسو وګورئ په 8م جماعت نه لکه هغوی د 9th کورس سټارټ کړي دي د 10th کورس سټارټ کړي زمونږ اکثر د ګورنمنټ سکولونو چې په 9th هغه کورس سټارټ کړو هغوی ته یو کال اضافي لکه مطلب دا چې دا میلو شي بیا پکې چې ښه سټوډنټ دي که نه ښه سټوډنټان هغه لاړ شي پرایویټ ته نو هغوی لږه خواري غواړي دلته کې چې زمونږ ګورنمنټ کوم سکولونه دي نو هغه زیاتره زمونږ چې کوم غریبانان فیملی یو هغوی وس نه کېږي دغه نه کېږي ګورنمنټ ته راشي نو هغوی پارټ ټایم خپله مزدوري هم کوي او راغلي مطلب دا چېرې په هغه سکول کې هغوی سبق هم وایي ښه خبره ده ښکلې خبره ده خو لکه هغې کې او دغې کې بیا فرق وي نو زیاتر په هغه سټډي چې کوم لیول دی نو زیاتر مطلب دا چې مسلې د هغې نه راشي نو ظاهره ده یو سړی ښه انوایرمنټ جوړ کړي وي هغه یو شان پوزیشن والي بل سړی بل شان پوزیشن والي اوس مطلب دا دی چېرې لکه بورډ کې نو بورډ کې نه شکر دی دا څوک اپروچ کولی شي چېرې دا مطلب دا چې پرایویټ سکول دی نه د هغې نه چې کوم هغه ډسپیچرز وي کوډینګ ډیکوډینګ زمونږ یو پراسیس وی ته لر شي نو دا هم نشي کېدی چې لکه فرض که دا دې سکول پیپر دا به ښه کتې شي او دا د ګورنمنټ سکول دی نه دواړه مطلب دا چې زمونږ د قوم بچي دي زمونږ کشران دي زمونږ بچي دي نو هغې سره خو که فرض که یو سړی دغه تمیز پکې کوي دا خو مطلب دا چې د قوم سره هم زیاتې د خپل ضمیر سره هم زیاتې هغې خو سوال نه پیدا کېږي خو مین چیز داسې ده چې دا کوم لیول باندې موږ لګیا یو نو په ګورنمنټ سکولز کې دغه یو مسله ده چې لکه ماشومان چې دي زیاتر چې کوم غریب فیملی سره تعلق ساتي او هغه مزدور کاري هغوی سره د سټډي هغه ټایم نه وي هغه یا مزدوري کوي او یا مطلب دا چې څه ټایم کې راشي سکول وایي هغلته کې چې پرایویټ دی که غریب دی که مالدار دی بس هغه یو دیول تلي بس لاړ شي خپل سبق وایي بیا راشي سټډي کوي نو زیاتر هغوی سره هغه ټایم وي او مطلب دا دی چې هغوی هغه لیول هغه ځای ته لاړ شي نو هغوی مارکس په هغې وجه
سټډي په وجه باندې لکه ټیوشن په وجه باندې هغوی لاړ شي مخ. مدیجان صاحب د اخیرنۍ پوښتنه به کوم د انسپیکشن دپاره تاسو طریقه کار څه دی؟ موږ ته دا ویل کېږي چې ډېر چینجز دی پرې د پېښور بورډ نه رالل، آیا چې دا مخکې شوي نو دې به څونه پیدا وه؟ د انسپیکشن لپاره خو جی لکه موږ کوشش کوو چې موږ په نیډ بیسس باندې مطلب دا چې موږ انسپیکشن چې کوم انسپیکټران دي هغه حالونو ته ډیپیوټ کړو. بعضې حال داسې راشي چې هغې نه موږ ته لکه شکایتونه راشي یا فرض کا بعضې سټاف وي هغوی خپلې ډیوټۍ مطلب دا چې یا پوهېږي نه یا فرض کا داسې نور څه مطلب مسلې راشي نو هغې په وجه هغوی خپلې ډیوټي صحیح طریقې سره نشي کولی نو هغه ځای نه شکایتونه راشي نو موږ د هغې دپاره انسپیکشن هم جوړ کړي. د هغه انسپیکشن مطلب بعضې خلک هم مطلب دا چې هغې نه غلط تخلي. موږ چې اکثر ګورو چې یاره موږ داسې ډېر زیات ډسکرج کوو چې یاره پلاني انسپیکټر پلاني حال باندې چاپه وواله. ایجوکیشن کې چاپې نه وي، هغه سکول هغه معاینه کوي، دا حال معاینه وکړي، بیا دغه حال چې کوم سپروایز سټاف موږ لېږلی دا انسپیکټر چې کوم انسپیکشن پرپز لځي نو دا موږ د حال دغه سپورټنټ ته اسیس کولو لپاره لېږلی چې د امداد وکړي. که فرض که دته څه مسلې وي د بار نه څه دغه وي ورته نو لېږلي دي، بیا موږ لا په ډیلی بیسس باندې راپورټ راکړي چې د حال کې کمی دی، د حال کې دا فیسیلیټیز نشته، یا فرض که ماشومانو ته تکلیف دی، یا فرض که دغلته نقل کېږي یا بل څه داسې کېږي نو په ډیلی بیسس د هغوی نه موږ زموږ منیټرینګ یو ټیمونه هم جوړ کړي دي مختلف زونز کې. لکه فرض کا د 400 کې موږ دلته کې جوړ کړي دي، په شفقدر کې هم جوړ کړي دي، په تنګي کې هم جوړ کړي دي، په خور کې لنډي کوتل کې څونه چې زموږ جیورسډکشن دی د پېښور بورډ ټولو کې زموږ منیټرینګ خپل ټیمونه دي او د انسپیکشن خو روټین وي چې هغه ته کې لاړ شي. مطلب دا چې د حال هغه اسسمنټ وکړي. خو دغه کې موږ کوشش کړی چې هغه چون کې هغه خلک وي پرنسپلانو ته موږ ریکویسټ کړی وي، ډایرکټر صاحب ته موږ ریکویسټ کړي چې هغه د هایر ایجوکیشن وي او که هغه فرض که د ایلیمنټري وي چې هغه موږ له ښه خلک تاسو راکړي چې هغه موږ سره په دې سیز کې امداد وکړي، که هغه د نقل روکتام دی یا فرض که داسې یو حال دی هغې کې فرض که د فیسیلیټیز دغه وي یا فرض که زموږ دغه ته د سکیورټي ضرورت شي نو موږ کوشش کوو چې یاره د انسپیکشن دې دپاره موږ ونکړو چې لکه فرض که بعضې ځایونو کې موږ به اورېدل چې یاره دا به خلکو خپل هغه دغه دپاره کول چې یاره دا پلانې سړی زه فیسیلیټیټ کړم یا دغه چونکې دا د قوم او د ماشومانو پیسې دي، موږ وایو چې دا پر ماشومانو باندې ولګوو، د دوی د بیټرمنټ لپاره سوچ وکړو. ډېر داسې څیزونه راغلي لکه فرض که زموږ مخکې پریویس ټایم کې به چیرمنانو صاحبانو یا سیکرټریانو صاحبانو یا کنټرولرانو مختلف بورډونو یو بل ته انسپیکشن یې لېږلې. موږ پېښور بورډ کې د چیرمن صاحب په ډایرکشن باندې موږ دا څیزونه ډسکریج کړي دي. موږ وایو چې زموږ د بورډ ایگزام روان دی، زه په خپل جیورسډکشن کې موجود یم، دغه شان کې ابټاباد کې وي ابټاباد والا د خپل جیورسډکشن کې موجود وي، د یو بورډ د بل بورډ ته تلو څه ضرورت نه لري، معنی نه لري، چونکې هغه د ټي ار ډي په دغه کې بیا هغه بوج راځي. چونکې نن سبا موږ کوشش کوو چې یاره موږ فیسونه زیات نه کړو، موږ کوشش کوو چې یاره د ګراني ډېره زیاته ده، په دې کې چې کوم سټوډنټان موږ فیسیلیټیټ کړي شو نو مطلب دا چې موږ دوی له مطلب دا چې موږ توجه ورکړو، دوی فیسیلیټیټ کړو، نه چې نور خلک مطلب دا چې موږ په بورډ باندې بوج واچو، په ماشومانو بوج واچو. نو موږ کوشش کوو چې یاره په لیمیټډ چې کوم زموږ ریسورس دی چې هغې په دننه په هغې په دغه کې موږ د سټوډنټان فیسیلیټیټ کړو، د نقل د روکتام لپاره خپل کوششونه داسې وکړو چې هغه نیکسټ قوم دپاره هغه ښه یادېږي. ډیره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. په دې باندې د دې کال چې کوم دی د مهدي جان صاحب د وینا مطابق 40 لاک موږ 40 لاک جنو دا موږ مخکې چې کوم انسپیکشنز لګېدلي او هغه به موږ صرف د بورډونو نه تقریبا 30 نه والا 40,000 لاک پورې چې یا ټي ار ډي یا بل څه هغه موږ ډسکریج کړي دي نو موږ نه کوو. هغې کې موږ ته مختلف دا دویم دریم کال دی چې دا موږ ته ډېر سیوینګ را روان دی. د الله په فضل دا موږ د ماشومان چې زمونږ کم دي یا فرض که زمونږ ټیچرز دلته کې دي هغوی هغه دغه موږ انکریز کړل، مطلب دا چې صحیح موږ له ډیوټیانې وکړي، صحیح موږ له مطلب دا چې د سټوډنټان فیسیلیټیټ کړي نو هغه موږ په هغوی باندې ولګوو. ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو. یو خو دا چې میجر ډرا دا په تاریخ کې د پېښور بورډ په د سیکرټري مهدي جان صاحب په نگرانۍ کې او یو ډېر زبردست ټیم پېښور بورډ ته میلاو شوی دی، خو چیرمن صاحب دی، کنټرولر صاحب دی، نو ټول یو موټی د دې تعلیم د پرمختګ دپاره او هغه ماشوم چې هغه محنت کوي هغې ته د موقع ورکولو دپاره هر وخت په دې سوچ کې وي. ګیله کوم ځای کې کوي سیکرټري بورډ نه یا چیرمن نه چې یاره زما ډیوټیونه لګېدل، دې پورې به دا ګیلې ډېرې زیاتې راځي او دغه ګیله موږ ته هم را رسېدلې وه. خو چې موږ ته کوم بریفنګ راکړی شو، کمپیوټر ته څوک ناست وو هلته کې چې په هغې باندې کومه نګراني وه،
نو ډېر څه بل شانتي سیسټم و داسې ډېر پرایویټ سکولونو والا موږ ولیدل داسې شپارسیان پکې موږ ولیدل تر دې چې د وزیر تعلیم وزیر اعلی گورنر صاحب دې پرې چې کوم دی نو د سیکرټري بورډ مهدي جان صاحب او د هغه د ټیم دغه ستاینه کړې ده دا موږ پریکټیکلي د بورډ د سروې نه دا موږ ثابته کړله نو ګیله چې څوک کوي چېرې مهدي جان صاحب مې خبره نه مني نو مهدي جان صاحب یو ناجیزه نه مني په دا کې ډېر کرک دی او یاره ولې ډیوټي داسې لګوي چې هغه ما ته پرون دام تپوس وکړو چې یاره د ده ډیوټي نو وی چلته لاړ شي خال کې د چانو اوبه غواړي چای غواړي روټۍ غواړي بدنامي ډایرکټ بورډ ته راځي نو دغه شانتي استاد نه موږ اجتناب کوو چې یاره په هغه باندې زموږ نظر نو ډېر زبردست ټیم دغه شوی دی خو یو خبره درته کومه چې د چا څه سوال وي نو مهدي جان صاحب کې دا شته دی هر صحافي هم جواب ورکوي او خبرې ورسره کوي او خو ستاسو هم څه وي نو انشاءالله موږ ته تپوس کولی شو داسې کوي بالکل جی زمونږ خو هر وخت حاضر یو لکه زمونږ چې کومه ماحول کې اوسو نو ظاهره د هر سړي خپل تعلق هم وي خپلولۍ هم وي رشتهدارۍ هم وي موږ کوشش دا کوو چې لکه فرض کا د ماشومانو په دغه کې موږ د غیر ضروري یا فرض کا هغه بیانډ د وی چې لکه یا بیانډ دله موږ داسې یو کار ونه کړو چې په هغې باندې زموږ د بورډ د برادرۍ د هغې بدنامي کېږي دا ټول نه اهم څیز دا چې زموږ کومه چونکې زما والد صاحب خپله د ټیچرز او بیا سینیر سټاف د هغوی سره بیلانګ کوو دلته کې شکر دی ښه وختونه تیر کړي دي نو چونکې دا خلک زموږ مشران هم دي او زموږ خپله برادري ده ټیچر برادري نو هغوی ته زما یو ریکویسټ دی چې شکر دی دا خلک پروفیشنلی ساوند دي یو ډېره معززه پیشه ده نو په هغې باندې زه یم چې دوی هېڅ چا سره څه کمپرومایز ونه کړي چونکې ټول قوم چې دی دا د ټیچرز که هغه هر څنګه مطلب دا دی چې ټیچر دی که اسلامیاتو دی که هغه پی ټي دی یا فرض که هغه ساینس ټیچر دی ایس ایس دی نو ټول مطلب دا چې یو برادرۍ سره تعلق ساتي او زمونږ شکر دا برادري ډېره معززه او ډېره یو باروبه برادري ده نو دوی چې کوم عزت دی او دوی چې کوم دغه هغه د نورو هر چا نه مطلب دا چې ما ته خو د هر چا نه ګران دی لکه موږ خپله ما ته یاد شي زه په د نمبر 1 سکول کې سټوډنټ وم نو خاني مولا صاحب دی الله پاک جنتون نصیب کړي زما د والد صاحب ټیچر او بابا مې دلته کې پرنسپل هم چا به راغی نو بابا مې په کرسۍ کې کېناسته نه به ورته ولاړو دغه شان ډېر ټیچران داسې به زمونږ و چې هغه به موږ رالو نو موږ به هغه څیزونه په ذهن کې وو نو د ټیچر د دې پورې وایم د رتبې پورې وایم دوی دغه پورې وایم چې دا زمونږ د ټیچر کمیونټي دا ډېره باروبه یا معززه برادري ده نو دوی ته زه دا ریکویسټ کوم چې دوی د خپل عزت مطلب دا چې په خپله برقرار وساتي نه چې مطلب دا یو سړی و چې دا دي هغه دي هسې که څوک چا پسې خبرې کوي هغه خو موږ پسې کوي تاسو پسې کوي څوک هم څوک معاف کوي نه که تاسو سم کار کوئ هم تاسو څوک نه معاف کوي او که ښه کار کوئ نو مطلب دا چې ډېر کم خلک وي چې به تاسو رودرېږي به تاسو اپریشیټ کوي نو که فرض که موږ یو ښه کار کوو نو په کار دا دي چې موږ خلک اپریشیټ کړي موږ سره ودرېږي که فرض که خدای مکه یو غلط حرکت کوو کار کوو بالکل وروره زموږ دروازې دي په موږ تنقید هم کولی شي او موږ ته مخامخ هم ویلی شي چې وروره خپل ځان اصلاح وکړې دا کار داسې دی نو موږ خو وروره هر چا ته دغه ورکوو بیا ټول هم خبره ده چې زموږ شکر دی په شا زموږ چې کوم ایلیمنټري ډپارټمنټ زموږ سیکرټري صاحب دی زموږ د سیکرټري صاحب کوم ټیم دی هغه موږ سره کلک ولاړ دی او وختن په وختن موږ سره میټینګونه کوي چیرمین صاحب دی راغواړي موږ زو کنټرولر صاحب دی زی نو هغوی موږ ته سټریکټلی دا ډایرکشن دی چې هر قسمه تاسو دغه کوئ خو کوشش کوئ چې لکه فرض کا د ریفارمز باندې کمپرومایز مه کوئ د سټوډنټ فیسیلیټیشن کمپرومایز مه کوئ او خاص کر په نقل په روغتون باندې کمپرومایز مه کوئ په یو صورت باندې ګرانو کتونکو باران ورېږي صاحب چې کوم دی نو بالکل لون شو خو دا د ډیوټۍ سره د خپلې پیشې سره د بورډ سره هغه مینه ده چې د اخرنۍ کوم میسج ورکړه په کار ده چې موږ د دوی مټې مضبوطې کړو ډېره مننه خوشحاله